أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت فرمائی په دې آیات مبارکه کې چې د موسی علیه السلام چې کوم قوم بني اسرائیل هغه اختلاف شروع کو په دې خپل منځ کې یعنی په کتاب کې شروع کو په خپل منځ کې شروع کو د اختلاف او کله چې ول علم راغی نو اختلاف شروع چې علم نو راغلی نو اختلاف نه کو چې کتاب راغلی دی په کې اختلاف شروع کو نو معلومه ده شو چې دا کتاب دا قرآن عظیم الشان دا راغلی دا اتفاق او اتحاد لپاره دی او ارجع د خپل ځان له یو څو مسائل مخصوص کړی دي او د اختلافاتو لپاره استعمالي هر څوک پکې خپل مطلب ګوري د خدای مطلب پکې نه چې د خدای څخه خبره ده نو هر کس پکې خپل خبره لټي چې زما څه خبره ده الله رب العزت وی دا خبره ټیک نه کتاب د دې لپاره چې تاسو په یو کتاب باندې راغون شي دا د دې لپاره نه چې تاسو خپلو کې د یو بل اختلاف شروع کړي بیا تر دې چې دومره شدت اختیار کړي هر یو کس که غټ کس شي او که لوی شي او د دنیا په نسبت سره او که د آخرت په نسبت سره د هغه لوییت په خپل ځای علمیت په خپل ځای خو شدت ته دومره ورسې چې د خپله غټه نه غټه واقعه دا بیا منسوب کړي یو جماعت پسې یو خلکو پسې چا پسې نسبت د هغې ولګوي دومره اختلاف دا الله وایي اختلاف کې ولقد آتینا یقینا ورکړو موږ موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب فاختلف فيه د دې وجه ګوره دا باندې کې چې یو کس بزرګ شي یا لوی عالم شي نو د ده نه غلطي نه کېږي دا د خلکو غلطي ده لوی زمونږ چې اکثر د ملګرو سره نښتي نو زمونږ لوی د هغې دی چې موږ یو پارټي هم ځان سره نه لي یو ګروپ هم ځان سره نه لي څوک به درته وایي چې دا پلانګې فرقې والي څوک پنګري والي هر چا د خپل مذهب د مشر نه یا د خپلې پارټۍ د مشر نه خپل کس نه چې دی پیغمبر جوړ کړی وی زما چې کوم قائد دی زما چې کوم مشر دی زما چې کوم د پارټۍ یا زما چې کوم پیر صاحب دی د ده د سره غلطي نشته دا بالکل د غلطۍ نه پاک دی څنګه چې پیغمبر پاک دی دا کیده صحیح نه ده غلطي به کیدی شي د بزرګانو په نیکۍ زیات دي د بدۍ په نسبت باندې نو داسې نه پکار چې ته په د یو کس غلطي وکړي او ته د هغه غلطۍ ته بیا چې دي دلایل راغونډوې چې دا غلطي ده دا غلطي ولولا کلمت ولقد آتینا یقینا ورکړو موږ موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب واختلف فيه نو بس مختلف شو دی په دې کې ولولا کلمت بس که چېرته نه وي کلمه فیصله تاخیر د عذاب د رسووالي د عذاب سبقت دروان دینا چې مقرر کړی شوي وه من ربک ستا د رب د جانب نه لقضی بینهم نو فیصله به شوي په منځ د دوی کې یعنی د عذاب فیصله به شوي خو بس خبره دا وه چې د مخکې نه الله رب العزت د تاخیر د عذاب فیصله کړې وه چې د عذاب به وروستو میلاوي وانهم یقینا دی لفي شک په شک منه د دې قرآن نه او یقینا دی په شک کې دي د دې قرآن نه مریب او سم په تردد کې دي یا لفي شک دی په شک کې دي منه د دې قرآن نه مریب خپک لک شک کې دي وانه یقینا کل لما هر یو د دیونه لیوفینهم پوره به ورکړي شي دیو ته یا داسې وایه هر یو د دیونه چې راپاسي لیوفینهم پوره به ورکړي دي ته ربک رب ستا
اعمالهم اعمال د دوی یعنی جزا د اعمال د دوی انه یقینا دغه الله تعالی بما په هغه څه باندې یعملون چې دوی کوي خبیر خبردار دی چې څه انسان کوي الله رب العزت په هغې باندې خبردار دی نو د دې وجې عمل داسې پکار دی چې الله رانه خوشحال شي الله یې توفیق راکړي ولا ترکنو او تم مایله کیږه مجوکاویږه الی الذین هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی فتمسکم النار ګنې مسه به کی تاله رؤور وما لکم او نه به وي ستا دپاره من دون الله په مقابله د الله تعالی کې من اولیاء څوک دوست ثم لا تنصرون بیا به ستاسو امداد نشي کولی الله رب العزت وایي چې ملګرتیا د ظالم خو ډېره لرې خبره ده ملګرتیا خو ډېره لرې خبره چې یو کس د ظلم وایي چې څوک د یو ظالم په ظلم باندې چک پاتې شو د ده دا وسو چې ده بند کړی و دی چک پاتې شو نو الله رب العزت به دې په دې کې مبتلا کړي الله رب العزت به دې په دې کې مبتلا کړي نو الله رب العزت وایي چې دا خو ډېره لرې خبره ده چې ته د ظالم ملګرتیا وکړې څه وکړې د ظالم ځان وساتې د ظالم ملګرتیا نو الله رب العزت فرمای فاستقم کما امرت وای فاستقم استقامت اختیار کا نیغ ودرېږه کما امرت لکه څنګه چې تا ته حکم کړی شوی دی ومن تاب هغه چا چې توبه وباسلې ده معک سره دستا یعنی ایمان یې راوړی دی په تا باندې ولا تطغوا د حد زیاتېږه ما د حد تېرې مه کوه سرکشي مه کوه انه یقینا دغه الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی نو ما تاسو ته ویلو عام مفسرین دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو کلوي بلکې حدیث کې داسې راځي ابوبکر سے متعلق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی شبت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو چې دینو عمر زیات شي یعنی موږ په خپل اصطلاح کې چې یو عام کس ته وایو عام کس ته ښه د عام کس متعلق خبره کوو عام کس ته موږ وایو نو موږ ورته لکه د وخت نه وړاندې بوډا شو د وخت نه وړاندې بوډا شو نو ورته چې ستاسو عمر زیات شي عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي شبتو فی هود و اخواتها وی آو زما عمر زیات شه په ما کمزوري راغله د څه د وجې د سورت هود د وجې او د هغې د ملګرو سورتونو د وجې یوا نو دلته الله رب العزت فرمای فاستقم استقامت اختیار کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ګوره د حدیث مفهوم دی چې زه یریږم ډېر زیات چېرته کوږوالی راشي الله په خپله وایي دا سم حکم دی چې نیغ شه لکه څنګه چې تا ته حکم شوی نو د دې وجې استقامت صوفیای کرام وایي الاستقامة فوق الکرامة وی فوق الکرامة وی دا استقامت چې دی دا د کرامت نه اوچت چې ته یو عمل باندې استقامت نو کله ناکله سړی چې دی په مینه کې په شوق کې راشي محبت کې راشي او دې 200 رکعات په یو ځای کې څلورو کې یا 15 وخته مونځ هم شروع کړي تلاوت هم ورسره سم ډېر کوي او خلکو ته نصیحتونه هم شروع کړي خو دا عمل چې دی دا یو څو ورځې وکړي د دې نه پس بیا نه کوي نو چې دا کم زیادت عمل دا الله ته دومره خوښ نه دی د دې په ځای چې 15 وخته مونځ کوي خپل یو 2 رکعاته نفل ورسره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی احب العبادت الى الله وی غورا خوخ عبادت الله رب العزت ته چې دی ادومها چې هغه همیشه بل حدیث کې راځي چې لږ وي خو تل وي چې لږ وي عمل خو تل وي د همیشه د 2 رکعاته کوي یو کس د ماښام نه پس خو همیشه کوي یو کس د ماښام نه پس رولېږي یو 6 رکعاته په یو ورځ باندې کوي په سبا باندې نه کوي نو دغه دومره خوښ نه دی بیا یې یو نیکي وکړه د دې نه ګورې خلک بیا نیکۍ نه انکار کوي نه نه نیکي یې وکړه خو دومره خوښ دا خدای ته نه دی کوم 2 رکعاته چې خدای ته څومره خوښ دي چې هغه همیشه نو په عمل باندې مداومت همیشوالي پکار متواتر چې یو عمل الله یې توفیق راکړي ولا ترکنو او تم مایل کیږه الا الذین ها کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی نو که ته مایله شوې
فتمسكم النار کنی مسب کتال رور وما لکم ونبوستاد پارا من دون اللہ پمقابل دا اللہ کی من اولیاء سوکدوس ثم لا تنصرون بیا بستاسو امداد نشکولی واقیم الصلاة وقائم ومنزن لرا طرف النهار پجانبین دورزو کی پترفن دورز کی وزلفا او پاسیسا من اللیل دشوی کی ان الحسنات یقینا دانی کے یذهبنا بوڑی السیئات بدو لرا یقینا دانی کے داری جوی گناہون لرا ذالک دا جدید ذکرہ دا نصیحت دی للذاکرین دا فارد نصیحت قبلون کو خبر دادا اللہ رب العزت کوئی چی منس قائم ساتے منس اللہ وی قائم ساتے یعنی دا خپل خوخی منس مکو چی کل کڑی کلنا دا اطراف دا ورس کی دا مازیگر منشم او دا سار دا منشم بیا والله اللہ رب العزت وی پس عیسیٰ دا شپی کے بعض علماء وی ظلوفن نزدی عیسیٰ دا ورس کی چی شپیت رستا کم عیسیٰ دا شپی نزدی دا باقی کی عبادت ہوگا نو غصہ شده دا مقام و مسخوطن منزد اللہ رب العزت وی چی دا منزون چی دا دی خیاسنو دا مسمحید ذکر مناغر خوابل دیتے نو ان الحسنات اس چی تدا کمیلی کے یذهبن السیئات دا چی دی دا اوڑی بدو لارا تو دس چرندام کستانا وارو گناہونا پلاسو باندی شوی نو ستا د لاسونه او ګناهونه پاک شو ستا مخ دې ووینځه او واړه ګناهونه درنه شوي په خولې سره نو هغه ماک شو په وګونو کې ته مسه کې واړه ګناهونه یا به چې دي نو هغه کیسه ختمه شوه دکه شان چې دې خپې وینځي د ګناه وړه ګناه درنه شوي غټه ګناه چې د هغه بیا په توبې سره ماک کېږي چا حق دې والي حق به ورکړي نو الله رب العزت وایي ان الحسنات یذهبن السیئات دا نیکۍ چې دي دا بدۍ ختموي او دا نصیحت دی او چې څوک نصیحت قبلې نو چې الله رب العزت توفیق راکړي چې موږ دا نصیحت قبول کړو د لمونځ پابندي شروع کړو د نیکو اعمالو چې دی پابندي شروع کړو عمل متواتر شروع کړو الله یې توفیق راکړي واصبر او صبر کوا فإن الله بس یقینا الله رب العزت لا یضيع نضایع کوي اجر المحسنین اجر د نیکوکارو دا موای چې ته کوم عمل کې نو کني الله بدل اجر ضایع کینا الله وی اجر نه ضایع کوم خان صبر کوا په عبادت باندې ځکه چې دا خو ګران کار دی چې ته د سار را پاسې د بسترې نه اوس بلا یخنیم راځي او ته د بسترې نه را پاسې دا ګران کار دی نو صبر کوا په دې عبادت باندې او دا خو ګران کار دی چې ته د سترګو حفاظت کې سار وختي دې ته نوکرۍ لم روانو د نظر د حفاظت کې دا خو ګران کار دی چې ته دې یو د غیبت په ځایونو کې ناست دی او ته د خلک هم د غیبت نه منې کې او ځان دې منع کړي دا ګران کار دی نو الله رب العزت وایي د ګناه نه ځان بچ کړه صبر وکړه او دکه شان دا ګران کار دی چې ستانه الله رب العزت زوی واخلي مال درنه واخلي جان درنه واخلي او ته په هغې باندې صبر کوې نو الله وایي دغه صبر مې وکړه الله ستا د اجر دا نه ضایع کوي فلولا كان بس ولنو من القرون دکلو علونا دا اهل قریون من قبلكم چروان دستاسونو اولو بقیت صاحبان دا عقل صاحبان دا پوهی ینحونا چی منعی کڑوی عن الفساد فی الارض دا فساد نا پزمگا کی الا قلیلا مگر لگو ممن دا حقا چانا انجینا چی من نجات ورکڑو منهم بیوتا واتبع الذین ورسول الحاکسان ظلمو چی ظلم اکڑو ما حقا سبسی اترفو بی چی دا دی خواہشات پا حقی کی اللہ رب العزت دی آیات کی فرمائی سوچ ورده ہوئی اللہ وی فلولا کان من القرون من قبلکم ولستاسو نه چې دا مخکې خلکو په دې کې دا پوهه خلک ولې چې هغې څه کړی دی اولو بقیت چې صاحبان د پوهې ینهون عن الفساد فی الارض چې هغې منع کړی وي د فساد نه په ځمکه کې چې په ځمکه کې فساد مه کوئ په ځمکه کې فساد مه کوئ جنګ جګړې مه کوئ یو بل له بیړه مه غر کوئ یو بل مه تباه کوئ یو بل له پولې مه وهئ یو بل د دین نه مه وباسئ نو ورته وایي داسې خلک ولې بیا الله وایي الا قلیلا مگر لږ نو دا فیصله ده د هغه مخکې نه را روانه ده چې همیشه اکثریت دا د کافرانو یعنی جمهور او جمهوریت چې کوم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغې وي که نو اراده چې
څوک جمهوریت ته وګورو راځه چې خلکو ته ډېرو ته وګورو چې ډېر خلک د چا سره دي که تا سره یې مکې والا ورته وي بس ستا تابعداري به شروع کړو که ډېر مونږ سره ستا زموږ تابعداري به شروع نو الله رب العزت وایي نه الا قلیلا مګر لږ د هغې نه داسې و ممن د الا قلیلا مګر لږ ممن د هغه چا نه انجینا چې موږ نجات ورکړو منهم دوی ته موږ ورله نجات ورکړو وتبع الذین او تابعداري کړې وه وروستو لاړ هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دي څه خپلو خواهشاتو پسې لاړ پیسو پسې لاړ یا چې دی چېرته ته د مسلمانانو دا تاریخ هم وګوره چېرته چې د خلافت عثماني خلافت چې خراب شوی دی چېرته به د یورپ د جنګو د وجې خراب شوي چېرته چې دی د مسلمانانو طاقت نیست او نابود شوي د 95 سال په عمر باندې به څوک اسرائیل مني نو د دغې د وجې به یې مني چېرته به څه چېرته به څه د هغې اکثر شاته به لاس دا به د خواهشات وي یا دا اوس چې کوم دی په یو ځای بل ځای باندې الله رب العزت دې معافي وکړي نو ټول د خواهشاتو تابعداري یا الله وایي وتبع الذین او تابعداري وکړه هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړو ما د هغه څه وتربو فیه چې په څه کې دې ته خوشحالي میلاوې ده چې په څه کې ورته خوشحالي د دنیا په حساب باندې ښکاري بس هغې پسې منډې دړې وایي د آخرت چې دی د هغې دغه ته نه ګوري بیا څه وایي الله وکانو اودی ها وتبع الذین او تابعداري وکړه هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړو ما د هغه څه اتربو فیه چې په څه کې خوشحالي میلاوېږي دوی ته وکانو اودي مجرمین مجرمان وما كان ربك ندي ربستا ليهلك القرى چې هلاکی او کلی لرا بظلم په سبب د ګناهونو د دوی واهلها او په اهل د دوی کې په اوسیدونکو د دوی کې مصلحون اصلاح کوونکي وي الله رب العزت فرمایي چې زه یو کلی نه هلاکوم چې په دې کې داسې هلک وي چې ادا نیکۍ حکم کوي او د بدۍ نه منع کوي چې عقیدې خپل هم صحیح وي او د نیکۍ حکم کوي او د بدۍ نه منع کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تېرو امتونو کې وایي یو پیره داسې کار چې الله رب العزت جبرائیل امین ته وفرمایل چې ته داسې کار وکړه چې دا کلي والا هم هلاکه ومن فیها او چې څوک په دې کې دي بمن چې څوک په دې کې دي هغه پکې هلاک کړه نو جبرائیل امین ورته وایي چې یا الله رب العزت وایي بمن فیها وایي چې په دې کې څوک هم دي هغه هلاک کړم هر یو کس پکې هلاک کړم الله رب العزت ورته وایي هغه وایي نو جبرائیل امین ورته وایي په دې کې یو بنده دی لم یعصیک قط طرفة عین وایي چې هغه د سترګې د رب برابر هم ستا نافرماني نه ده کړې ښه جبرائیل امین ورته د هغه د پاکۍ ګواهي ورکوي وایي هغه د سترګو د رب برابر هم ستا نافرماني نه ده کړې په دې کې داسې یو بنده هم شته نو الله رب العزت ورته وایي په ده باندې دا بستي ور واړوئ ولم یتمر وجهه او وایي الله رب العزت ورته وایي چې دې چېرته بدي وویني نو د بدۍ د وجې د ده په تندي کې چېرته ګونج قدر هم نه دی راغلی دې خلک خپله نیک عمل کوي خو د چا د اصلاح کوشش یې نه دی کړی نو لهذا دې هم ورسره تباه کړه د خپله غم کوي خو د نور چا غم ورسره نشته نو دې هم ورسره تباه کړه الله رب العزت الله نو ساتي نو د ځان کوشش د بل لپاره کوشش وکړه الله وی الا مرحا ولو شاء ربك او که چېرته خوښه وي د رب ستا نو اوس حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا انسان چې دی همیشه دپاره رواني څه پسې دی دغه وتبع الذین ظلموا ما اترکوا چې په څه کې دته خوشحالي میلاوېږي څه مال دته میلاوېږي هغې طرف ته ځو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا وی که چېرته د انسان ته دوه میدانونه دوه وعدې چې دا د سرو زرو ډکې میلو شي د سرو زرو نو دی به وایي چې درېیمه راته میلو دی به وایي چې درېیمه راته میلو وي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا یملو جوف ابن آدم الا تراب وی د دې ابن آدم د انسان دا خېټه به نه ډکېږي الا تراب مګر په خوره باندې به دا ډکېږي دا په خوره باندې ډکېږي دا په مال دولت باندې نه ډکېږي او الله وی دي مجرمان نو الله رب العزت وی وما كان ربك او ندي ربستان يهلك القرى چې هلاکی اهل د قريې لرا بظلم په سبب د ظلم د دوی و اهلها او چې اهل د دوی کې مصلحون اصلاح کوونکي وي چې په دې کې داسې څوک وي چې هغه اصلاح کوونکي وي نو الله رب العزت ما تاسو وی چې نه هلاکو
او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کی حضرت زینب بیبی رضی الله تعالی عنها وی اتهلك وفینا صالحون انهلك یا آیا الله رب العزت به هلاکی خلق چې باغی کې نیکان به موجود وي خلق به هلاکی او نیکان به پکې موجود وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته او وی اذا کثر الخبث وی هر کله چې ګناهونه ډیر زیات شي هر کله چې ګناهونه ډیر زیات شي بیا بچی دی الله رب العزت هلاکی الله دې وساتي ولو شاء ربك وكجرت خوغ دربستاوي لجعل الناس نغرزولي بي داخلك أمة واحدة يودلا ولا يزالون مختلفين او دی بوی همیشه اختلاف کون کی الا مر مختلف بوی همیشه بوی مختلف الله وی که درت ستا خوخه نو یو ډله به ګرځولې و خو الله رب العزت هر کس خپل اختیار ته پرېږدي چې دی کم خوادي څنګه د خوخه ده الله وی الا مر رحم ربک مگر په هغه چا په هغه بنده چې رحم وکي رب ستا ولذالک او بدی سبب خلقهم پیدایش شوی د دیو چې بچا باندې الله رب العزت رحم وکي نو دی د اختلاف نه بچ کی ولذالک خلقهم او د دې د پاره د پیدایش شوی وتمت کلمت ربک او پورا شو فیصله درفستا لاملأن نو د دې وجه دا ژوند داسې دی دا د ګناه ماهیت نیکی ماهیت ده انسان ویلی شي دی چې دغه به انسانیت وي دغه به صرف د ملکی صفت دي ضروري نه چې دغه صرف ملکی صفت وي او د دین نه لري دا دغه ملکی صفت وي او د دنیا د معاملاتو نه دی لري د خپل کور والا د خواله نه ورځي د کور د معاملاتو د خیال نه ساتي نه بیلنس اسلام ستانه دا واړي الله رب العزت انسان چې دا به طور انسان خوښ دی انسان به طور انسان خوښ دی که انسان به طور فرشته خوښ نو انسان به بیا فرشته جوړ کړي تاکي دواړه خواهشات پراته دي تاکي وګوره یو د زناورو خواهشات چې دی پراته دي او تاکي چې ملکی صفات ورسره پراته دي اوس تا به کمال دی چې ته د دې منځ کې درمیان کې بیلنس ته برقرار وساتي او ګنستانه کیسه یو طرف ته تر ډیر مایل شي اوس که ملکی صفاتو کې تړوان دی لاړې نو بیا هم چې ملکی صفات بداسي چې ستا د دنیا معاملات بدن سره ساتي خو کنه ته بالکل هغه کې هم داسې ستا ذهن داسې حد ته ورسېده چې ته وایې چې هر څه پرېږدم او شاړې ته وځم نو رسول الله صلی الله فرمایي چې لا رهبانیت فی الاسلام رهبانیت په اسلام کې نشته ځان نوالی نشته چېرته به دې روري چېرته به دې پلاري چېرته به دې کلیوالي چېرته به دې عزیز وي د هر یو به خیال ساتي د معاشرې به خیال ساتي الله دې رانه توفیق راکړي انسان به طور انسان دی به طور انسان چې ستا کې دا صفتون کمال داري چې په تا کې خواهشات هم وي او په تا کې ملکي صفات هم وي ته بیا ځان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار وګرځې او په دې منځ کې ته تګ وکړي او چې نه ته صرف فرشته یې نو هغه خو الله رب العزت تعالی ولې په فرشتې فضیلت درکړی دی بعض انسانان لا د دې وجې د فضیلت میلولی چې دا انسان چې دی د خواهشات ورسره شته او بیا هم د الله رب العزت تابعداري کوي الا من رحم ربک مگر په هغه چا چې رحم وکړي رب ستا ولذالک او د دې وجې خلقهم پیدایش شوي د دوی وتمت کلمت ربک او پوره شوه فیصله د دوی د رب ستا لاملأن همها ډک به کړم زه الله رب العزت فرمایي جهنم لره من الجنة د جناتو نه نو هر چې هغه کسان دي چې دا په متحده پاک او هند کې هغه ټیم او غټې غټې ګیري او د جناتو نه انکار کوي الله رب العزت وایي لاملأن جهنم همها زبرا ډکم جهنم لره من الجنة د جناتنا والناس او د انسانانو نو معلومه دا شوه چې چونکې انسان اشرف المخلوقات دی او جن د تابع دی نو هغه ته دا حکم خود به خود شامل شي نو چې هغه بدي وکړي هغه به جهنم ته ورځي بیا کته وی چې هغه چې ور سره یو ځای شي نو هغه ته به څه عذاب میلاویږي نو کاکا حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د جهنم یو حصې یوې تبکید الله ته شکایت وکړي چې خدایا دا بل جهنم رانه لرې کړي د ده د وجې زه ډېر زیات سوځم څه ورته وي د بخاري شریف حدیث دی وی د جهنم یوې تبکید اور دی بل جهنم شکایت وکړو وی خدایا وی دا اور زمانه لري کې دا جهنم رانه لږ لرې کې د ده د وجې زه ما ته ډېر تکلیف دی ډېر سوځم نو چې اور او بیا 69% د دنیا د اور نه زیات دی نو جنات خو دې اور پیدا دي حساب بیا دا هغه خلک دا اعتراضات کوي چې بس
والناس ودخلقنا اجمعین د ټولنا الله دې موږ ساتي وکلا نقص ودغټول کسی چې موږ بیانو علیک پتا باندې من انباء الرسل دا واقعات د پیغمبرانو نه د ټول خبرې چې موږ بیانو پتا باندې د خبرو د پیغمبرانو نه ما نثبتو پدی ما پدی وجه نثبتو چې کلک شي به پدی سره پواده کزړونه زړستا وجاک اور اغلی تا فی هذه الحق پدی کیسو کی الحق حق وموعظه او نصیحت و ذکر او یادونه للمؤمنین د مؤمنانو د پاره الله رب العزت وی دا کمی کیسې می چې در بیان کړي نو دا ټولي کیسې الله رب العزت نه دی بیان کړي ټول واقعیت ورته د پیغمبران رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علم نشته الله ورته خپل وی د سوې درته خبر درکړي د سمینې درکړي نو وی دې کې چې دی دا سر هغه وی دې کې ستاره لپاره حق په دې واقعاتو کې نو ټول واقعات او ټول کیسې د قرآن کې نشته کته دا وی چې ټول کیسې په قرآن کې کیسې دا خبر وستا غلطه لکه دا وی چې په روجري ته لاړم دا وجري وی چې لاړم نو یو کس خبره کوله وی د لیلا مجنون کیسې راغشته وسې راغشته د لیلا مجنون کیسه نو وی چې دا په قرآن کې راغلي سی په قرآن کې راغلی د لیلا مجنون کیسه ما اوس پر خو پټاپو کې او یا ستوري او خاطر هلته ستوري دې جوړ شو پلانګي دې جوړ شو او اوس پکې دا دغه دم دا قرآن حدیث هم دا نیمو دې چې قرآن کې ونشته وی چې قرآن کې نه حدیث وته او ما ته یو کاکا وی زه دې په دروازه وته ما ته وی د عبدالقادر جیلانی دا کیسه په قرآن کې شته نو ما ورته نه وی نشته یو ډېر ښکلې کیسې دي نو ما ورته دا قرآن خو د کیسو کتاب نه دی نو ما ته وایه د فرعون دا کیسې چې پکې دي نو ما د فرعون دا کیسې خو د نصیحت دپاره خدای پاک چې کوم دی رئیس ضرورت د خدای پاک بیان کړ نور قرآن د کیسو کتاب نه دی عبدالقادر جیلاني خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې راغلی دی څومره وروسته راغلی دی الله دې معافي وکړي ښه قرآن چې دی دا د کیسو کتاب نه دی چې ته وایې چې یاره دا درخانۍ دا کیسه او د پلانکې دا کیسه دا پکې ولې نشته سبا به بل عباس هغه وایي چې زما دا کیسه پکې ولې نشته وکلا نقص یقینا دغه ټولې چې موږ یې بیانو په تا باندې دا د واقعاتو د پیغمبرانو نه دي موږ لکه په دې سره زړه ستا او راغلې تا ته په دې کیسو کې حق او نصیحت او یادونه د مؤمنانو دپاره وقل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم للذین هغه کسانو ته چې ایمان نه راوړي لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي اعملوا عمل کوئ علی مکانتکم په خپل ځای باندې په خپل ځای کې یا په خپله خوښه انا عاملون یقینا موږ هم عمل کوونکي یو وانتظروا انتظار کوئ انا یقینا موږ منتظرون انتظار کوونکي یو ولله یوحاز د الله دپاره دی غیب السماوات غیب د اسمانونو والارض او د ځمکې نو اصل مسلې ما تاسو ته سر کې ویلو چې د دې صورت موضوع دعوت الی التوحید دی نو الله اصل مسلې ته بیا خلک راوستل ولله یوحاز د الله دپاره دی غیب السماوات غیب د اسمانونو والارض او د ځمکې والیه او دغه الله طرف ته یرجع الامر واپسی د کارونو کله د ټولو فاعبده نو بس خاص دغه الله عبادت کوي وتوکل علیه وتوکل کوي په دغه ذات باندې وما ربک او نه دی رب ستا بغافل نه خبر عما داسنا تعملون چې تاسو کوي نو چې کوم عمل کې الله ته خبره نه دی الله رب العزت موږ له نیکۍ توفیق راکړي